لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. د سوره بقره درس روان دی. نننی درس د آیات نمبر 60 نه او رکوع نمبر 6 نه شروع کیږي. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. د بنی اسرائیلو د انعاماتو ذکرو چې الله جل جلاله په بنی اسرائیلو باندې مختلف قسمه انعامات کړی دي. یو انعام په هغې کې داو چې د فرعون نه ولا نجات ورکړی. دویم انعام چې په دریا کې د غرق کېدو نه ولا نجات ورکړی. دریم انعام داو چې د ژوند د تیرولو دپاره یې ورله تورات ورکړی. څلورم انعام عفو عن القتل، د قتل نه ورته معافي کړي او توبه قبول کړي وه. پنځم نعمت بعث بعد الموت چې د دیو هغه کم مشران کوهي تور ته تلي او د الله د حکم نافرمانی کړي وه، نو الله په هغې باندې عذاب راوستی او په کوهي تور کې وجلي. نو الله د دیو دا مشران دوباره بیا ژوندي کړه. دا پنځم نعمتو. شپږم نعمت دیو چې کله میدان تیه ته لاړه نو هلته کې د اوسېدو دپاره د دیو څه بندوبست نه و، څه چت نه و. نو الله جل جلاله د سورې انتظام وکړو، تظلیل الغمام، وریځې راولېږلې او هغې په دې باندې سورې وکړه. دغه رنګې دا میدان خالی و، بالکل دشته وه، د خوراک انتظام پکې نه و. الله جل جلاله پکې د خوراک انتظام وکړو، من او سلوای راولېږل. اتم انعام ذکر کوي انفجار الماء عن الحجر، د کاڼي نه اوبه رایستل. چونکې بني اسرائیل چې کله د فرعون نه نجات بیا موندو، میدان تیه ته لاړل، نو هلته کې نه د خوراک انتظام و نه د څښاک انتظام و. نو الله جل جلاله د دیو دپاره د خوراک انتظام هم وکړو چې من او سلوای راولېږل. نو د خوراک سره سره بیا د اوبو ضرورت هم انسان ته راپېښېږي او دا یو بشري تقاضا ده. نو دیو د موسی علیهم السلام نه مطالبه وکړه چې الله جل جلاله په دربار کې دعا وکړه چې الله جل جلاله زمونږ دپاره د اوبو انتظام وفرمایي. د دینه یو مسله هم ثابتېږي چې یو بزرګ ته، یو عالم دین ته او یو مشر ته انسان د دعا دپاره درخواست کولی شي چې زمونږ دپاره دعا وکړه، دا مشکل مې دی، الله جل جلاله زما دا مشکل حل کړي. دغه رنګې بني اسرائیل په مشکل کې اخته شوي وو. نو موسی علیهم السلام په خدمت کې گزارش وکړو چې د الله جل جلاله نه زمونږ دپاره دعا وغواړه
چې الله جل جلاله د اوبو انتظام او فرمای. نو موسی علیه السلام د الله په دربار کې دعا وکړه. نو د الله د طرف نه وحی راله او موسی علیه السلام ته او فرمایل چې ستا په لاس کې دا کومه امسا چې د دارا واخلو د کانې لري واچو. نو موسی علیه السلام چې هغه امسا کله راواغستو په کانې باندې داسې را پرې خودل نو د هغه کانې نه اوبه روانې شوې. چونکې د بني اسرائیل چې د دې په خپل منځ کې د یو بل سره اختلافات ډیر زیاتو. نو دلته کې اندیشه د دې خبرې وا چې کله دی اوبو حاصلولو لراشي نو په خپل منځ کې به د یو بل سره مشتو ګریوان شي، یعنی د یو بل ګریوانونو ته بلاسونه واچي او جګړې به وکي. نو الله جل جلاله د هر قبیله د پاره د جدا جدا اوبو انتظام فرمایلو. بنی اسرائیل د 12 قبیله وي. نو الله جل جلاله د دې کانې نه 12 چینی را صندق للی او روان کړلې. نو قد علم كل اناس مشربهم، هر قبیله به د خپل اوبو ګدر پیژاندلو چې دا زمونږ د قبیله د اوبو ګدر دی، دا زمونږ د قبیله د اوبو د سکلو یا د اوبو د استعمالولو زګې دی. نو الله جل جلاله په دیو باندې دا انعام وکړو چې په دغه میدان کې چې د خوراک سکاک او د اوبو هیڅ قسمه بندوبست نه و، نو الله جل جلاله د یو کانې نه د دیو د پاره د اوبو انتظام وکړو. او دا د موسی علیه السلام یو معجزه هم وه. نو په دې آیات کې دغه واقعي طرف ته اشاره ده. وَإِذِ اسْتَسْقَى موسی، او کله چې سوال وکړو د اوبو موسی علیه السلام لقومه د خپل قوم د فاره، نو فقلنا اویل مونږه اضرب اوها بعصاک په امسا خپل باندې الحجر د کانې لره. نو فانفجرت پس روان شوې منه د دینه 12 عینا چینه، یعنی کله چې په امسا باندې دا کانې اوهلو نو د دینه 12 چینې روان شولې. نو قد علم تحقیق سره پیجاندل کل اناسین هر یوی قبیله مشربهم اغه ګدر خپل، یعنی اغه د اوبو د سکلو زی خپل. نو بیا الله فرمایل کلو خری واشربوا او اسکی من رزق الله د رزق د الله نه، ولا تعثوا او مکیږي فی الارض پس مکه کی مفسدین فساد کون کی. یعنی الله جل جلاله پتا سبحانه مختلف قسمه انعامات وکړه. د خوراک انتظام د لهم وکو، د سکاک انتظام د لهم وکو، استاسو هر یو ضرورت پورا کو. نو انسانی فطرت داده چې کله دې ته په وافر مقدار باندې خوراک او سکاک میلاو شي نو د دې په وجود کې قوت او طاقت پیدا شي. نو د هغه په بلبوته باندې په دې انسان کې سرکشي راځي. نو د دې وجه نه الله او فرمایل چې خوراک او سکاک کوي خو په ځمکه کې فساد مکوي. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، د دې سینه تمهید ذکر کوي د دویم عذاب، یعنی اته انعامات ذکر شو او بیا پدې کې د دو عذابونو تذکرہ ده. نو وس د دې سینه د دویم عذاب تمهید ده. د بنی اسرائیل چې په دې میدان تیه کې اوسېدل نو دیو ته به یو قسم خوراک میلاوېدو. د کم ذکر چې وشو من او سلوا. نو د انسان فطرت هم داده چې کله یو خوراک دیتا ډیر زیات میلاو شي، سحر او ماخام میلاو شي، نو د دې اغزلتی موړ شي. نو د غرنګي د بنی اسرائیلو دیو ته به من او سلوا بغیر د مشقته، بغیر د کړهو میلاوېدل، خپوافر مقدار ورته میلاوېدل. نو دیو
مطالبه وکړه چې دا یو قسمه خوراک سحر او ماښام دی زمونږ د دې نزله توري شو. نو موسی علیه السلام ته وی چې په دې یو خوراک باندې زمونږ گزاره نه کیږي، بلکې د الله نه دعا وکړه چې الله د دې ځمکې نه دا کم ترکاریانې مختلف قسمه سبزیانې دي، د غرنګي اوږه ده، بادرنګ دي، دالونه دي، دا زمونږ دپاره الله د دې ځمکې نه راوباسي. ځکه دیو په مصر کې چې کله ونو دیو د غلامۍ ژوند تیرولو، نو په هغې کې د دې ترکاریانو د دې سیزونو هغه لذت دیو اخیستی و. نو دیو چې دلته کې کله راله او دا من او سلوا وخوړل، نو د دیو په زړه او په ذهن کې د هغه زړې ترکارۍ او د هغه زوړ خوراک هغه خواهش دوباره پیدا شو. نو الله جل جلاله ورته وفرمایل چې ګورئ ناشکري مه کوئ، ما چې تاسو له د کم خوراک انتظام کړی دی دا ډیر بهترین خوراک دی، او تاسو چې دا کم خوراک مطالبه کوئ نو دا ډیر یو ادنا او یو معمولی سیز دی. دویم په دې کې مشقت دی، تاسو به مشقت کوئ، په ځمکه کې به کرونده کوئ، بیا به انتظار کوئ، د هغې نه بعد به بیا دا فصل حاصلوئ. ما ستاسو دپاره د داسې خوراک انتظام کړلی چې په هغې کې نه انتظار شته او نه په هغې کې مشقت شته دی، هغه من او سلوا دي چې مړزان به تیار راله او د دیو نه غیر شاپیره به کېناسته، دیو به راونیودله او هغه به استعمالوله. من او د سلوا من چې کوم نو الله به د اسمان نه د پرخې په شکل کې دا په دیو باندې راورول او ډېر خواږه سیزونه د ګبین په تورو هغه به دیو استعمالول. خو چونکې د دیو په هغه فطرت کې لږه ډېره سرکشي وه، نو د دې وجې نه دیو د هغه خوراک ناقدري وکړه او د یو معمولي سیز مطالبه یې وکړه. نو په دې کې فرمایي وَإِذْ قُلْتُمْ او کله چې ویل تاسو یا موسی اے موسی علیه السلام لن نصبر چرې مونږ صبر نه کوو علی طعام واحد په یو خوراک باندې فدع لنا وغواړه زمونږ دپاره ربک در خپلنا یخرج لنا چې راوباسي زمونږ دپاره مما د هغه څه نه تنبت الارض چې زرغونوي ځمکه من بقلها د ترکاریانو نه وقثائها او بادرنګ وفومها او اوږه. وفومها په دې کې معنی کې دوه احتمالات دي. ځینې مفسرین ذکر کوي چې د فوم نه مراد اوږه ده او ځینې وایي چې د دې نه مراد هغه غنم دي. نو وفومها او اوږه وعدسها او دال د مسور دال وبصلها او پیاز. نو قال اویل الله پاک اتستبدلون آیا تاسو بدلوي الذي هغه هو ادنا چې هغه ډیر زیات معمولی سیز دی بالذي په بدله د هغه څه کې هو خیر چې هغه غوره دی. اهبطوا نو کوشئ مصرا یو ښار ته فإن لکم یقینا ستاسو دپاره ما هغه څه دي سألتم د کم سوال چې تاسو کړی دی. وضربت او وهل شو علیهم الذلة په دیو باندې ذلت والمسکنة او فقیری دا هغه دویم عذاب دی. یعنی دیو چې کله د دې هر څه نافرمانی وکړله د الله د نعمتونو نافرمانی وکړه نو د الله د طرف نه دیو ته دا ویلی شو چې د ښار ته کوشئ تاسو چې د کم سیز مطالبه کوئ هغه به تاسو ته به د ښار کې میلاو شي. خو د دې په بدل کې الله جل جلاله په دیو باندې ذلت او دغه رنګي فقیری او محتاجی دا په مسلط کړله. وباء او دیو اختشو بغضب په غضب کې من الله طرف د الله نه. یعنی په دیو باندې دا ذلت او دا محتاجی او دا فقر و فاقه چې کوم راله نو دا په څه باندې راله نو د دې اوس علت او سبب ذکر کوي. ذالک دا په دې وجه بانهم چې یقینا ودیو کانو یکفرون بآیات الله کفر کاو په آیاتونو د الله باندې
ويقتلون النبيين او وجل به پیغمبران بغیر الحق بغیر د سجربه، یعنی یو د دیو کار داو چې د الله جل جلاله کم آیاتونو په هغې باندې کفر وکړو، دیو ته الله کتاب ورکړی نو هغه کتاب احکامات په صحیح طریقې سره دیو ونه منودل او د دې هر څه باوجود د دې انعاماتو د احساناتو باوجود په هغې باندې کفر وکړو. دویم د دې جرم داو چې دیو به انبیا علیهم السلام وجل. په روایاتو کې راځي چې په یو وخت کې د بني اسرائیلو 100 پیغمبران وجلیو، په یو ورځ کې 100 پیغمبران وجلیو. اولنی پیغمبر چې دیو کوم وجلیو نو هغه زکریا علیهم السلام چې هغه دیو په کاڼو باندې ایشتلی او سنګسار کړی او د هغې نه دغه شانتې کیسه خېجولی و. دویم پیغمبر هغه یحیی علیهم السلام چې د یو بادشاه په حکم باندې هغه ووژلی شو او د هغې سر د تن نه جدا کو او د بادشاه په خدمت کې حاضر کو. د بادشاه یو معشوقه وه نو هغې ته بادشاه په نذرانه او په تحفه کې پیش کو. واقع داسې راغلی وه چې یو زنانه وه، بادشاه په هغې باندې مین شوی و. نو د دې د طرف نه شرط دا و چې زه به تا سره واده او نکاح اله کوم چې ته کله ماله په مهر او په نذرانه کې د دې پیغمبر دا سر راوړې. نو دې بادشاه حکم وکړو، د دې کسان لاړه او د پیغمبر قتل کو، سر یې جدا کو، هغه سر یې راوړو د سرو زرو په خانک کې کېښودو او دغه معشوقې ته په مهر او په نذرانه کې پیش کو. د دین علاوه نور مختلف انبیاء علیهم السلام د بدبخت وجلیو. عیسی علیهم السلام د دیو په ګمان کې چې دیو په پانسۍ او په سولۍ باندې خېجولی و. دغه شانتې نور مختلف انبیا دي په مخکې صورتونو کې به د هغو ذکر راځي چې دیو په بغیر د څه جرم نه او بغیر د څه حق نه دیو هغه پیغمبران وجلیو. نو دلته الله فرمایي چې په دیو باندې دا کم فقر، دا کم ذلت او دا کم محتاجی چې راغل ده، نو د دې مین وجم دا ده چې یو دیو د الله په آیاتونو باندې کفر کړی او دویم انبیا وجلیو. نن چې په مشرق وسطا کې د اسرائیلو دا کم حکومت دی، دا امریکای د خپل مفادو د پاره یو جعلي نقشه جوړه کړل ده او د دې یو ناجایز حکومت په دغه خطه باندې قایم کړی دی. کچری نن هم امریکا د دین لاسونه ورستو کی نو د نور د پریوتونه مخکې به د دې د وجود د ځمکې نه ختم شوي. د اسرائیل خپل هیڅ قسمه نه څه نظریه شته او نه څه بنیاد شته دی. دې پسې ورستو کم قوتونه چې دي نو هغه امریکا ده او برطانیه ده. کم طاغوتي قوتونه دي هغو دا را مخکې کړی دی او ناجایز استعمال د دیو کوي. کچری دیو تی ننم خپل د لاسونه ورستو کې نو دا به ډیر زر ختم شي، ځکه چې قرآن د دیو په باره کې فرمایل دی چې دا ډیر زیات محتاج خلق دی، دا د الله په غضب کې اخته شوي خلق دی، د دیو خپل څه وجود نشته دی. په دیو کې کم مالدار خلق چې دي نو هغه ډیر معمولی شانتي کې دي او د دیو عوام چې دي نو ډیر زیات بیکاره دي. خو صرف دومره د میډیا ده او جدت ده نو د دیو هغه ظاهر مونږ ته ډیر په ښه انداز باندې پیش کوي چې اسرائیلو سره داسې قوت دی، اسرائیلو دا شی تیار کړل دی، دا تیار کړی دی، یعنی صرف هغه ظاهر دی او دنه په باطن کې د دې سم نشته دی. نو الله فرمای ذالک دا پدی وجبانه بما عصوا پمنا فرمانی د دیو باندې وکانو او دیو یعتدون د حد نه تجاوز کوونکی
وإذ استسقى موسى او کله چې اوبو غختل موسی علیه السلام لقومه د خپل قوم د پاره نو فقلنا اویل مونږه اضرب وها بعصاک په امسا خپل باندې الحجر د کان لرا فانفجرت پس روان شوی منه د دین 12 دولس عینا چینه قد علم تحقیق سره پیجاندله کل اناس هر یوی ډلی مشربهم اغه ګدر خپل زید ابوس کلو خپل کلو الله فرمایل کلو خری واشربوا اوسکی من رزق الله د رزق د الله نه ولا تعثوا في الارض او مکه پزمکه کی مفسدین فساد کونکی واذ قلتم او کله چویل تاسو یا موسی اے موسی علیه السلام لن نصبر چریوم صبر نکو علی طعام واحد په یو خوراک باندې فدع لنا اغواړه زمونږ د پاره ربک درو خپلنا یخرج لنا چې را وباسي زمونږ د پاره مما د هغه سنه تنبت الارض چې زرغونی ځمکه من بقلها د ترکاریانو نه وقثائها او بادرنګ وفومها او وغا وعدسها او دال وبصلها او پیاز قال اویل الله پاک اتستبدلون آیاتاسو بدلوي الذي هغه هو ادنا چې هغه ډیر زیات معمولی دی بالذي په بدل د هغه سکی هو خیرون چې هغه غوره دی ای بیتو کوشی مصرن یو خارتا فإن لكم پستاسو د پاره ما هغه سدی سألتم چې غختلی دی تاسو وزربت او اخته شو دیو علیهم الذلة په دیو باندې ذلت والمسکنه او فقری وباء او اخته شو دیو بغضب من الله په غضب د الله کی ذالک دا پدی وجبانی بانهم یقینا دیو کانو و یکفرون کفر کون کی بآیات الله په آیاتونو د الله باندې ويقتلون النبیین او وجلب پیغمبران بغیر الحق بغیر د حقنا ذالک دا بما عصوا په سبب د نافرمانی د دیو وکانو او دیو یعتدون د حدنا تجاوز کون کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك